زدي تنها کړم تنها ولې دې پرېغو مشنا سترګې مې سرې د جاړه حیرو کشنا ټوله شپه کړم جاړه د ستا د غم چې لکه لیلا مجنون مثال په تور باندې یعنی په هغې کې خو نن سبا بعضې زمونږ خپل ملګري مبتلا دي ما ته چا یو دوه نظمونه رالیږل دي یو نظم داسې دی چې هلک وایي جینۍ ته پیغام ورکوي بل دی جینۍ هلک ته پیغام ورکوي کم طرف نه دي یو هم د مدرسې و بل هم د مدرسې زه طالب د مدرسې ته یې پیغله پوښتنه یو داسې دی او بیا به کې وروسته خدای دې د ده په کوپړۍ کې لږ دماغ پیدا کړي وروسته به کې وایي ته بیبي عایشه او زه یم آقا زه طالب د مدرسې ته یې پیغله پوښتنه شابس د جینکو د طرف نه کم لیکلی شوی دی طالب الوله کتابونه څه شی دی او زه به د پلار په کور زړه شم نو د دې نه دا محبت چېرته مراد وانهلی دا محبت جدا دی بهرحال داسې خو مونږ وایو که نه چې زمونږ د تیمرګره کې یو دی بل څه کار یې نشته بس جینکو پسې نظمونه نن سبا پاتې م دې ته شوه معاشره که نه جینکو پسې نظمونه حالانکې دا په لوحونو کې راځي ګورې ما په خپل درس تجوید کې دا بیان کړل چې دا شیزونه په لوحونو کې راځي خو حاجي صاحب سوچ نه کوي د هغه هم بل څه کار نشته خو بس فاضله شو فاضله کېږي تش په 2025 کې د ده نظمونه را روانو په 2025 کې نو په 2025 کې د مکمل 20-30 نظمونه ویل دي او یو هم په چارته په طالب پسې نه دی ویلی خو ټول طالب او دا شی د مدرسې د طالبات وران کو absolutely not دیو په دې وجه باندې وران کو چې دا ظالمان راوتلی ګورئ زما د طرز او ویډیو کوي داسې چا لیکلی بس دومره حدودي کې د دې پردی او ویډیو کوي موږ دا نه وایو داسې دې وکړي لیکن معاشره داسې ده په دې طرز باندې خو که ستاسو پردی نو بیا نزخه پرده که په دې طرز ستاسو پردی نو بیا نه بعضې طالبان ښې پردې کوي بعضې ملیان د نه ښې پردې کوي هم راوتلي صیب او مدرسه ده یوه پکې د ماتې اوس د مدرسې نوم راغلی نوریه مدرسه لکه څه د طالباتو دی خو د محتمي مرب دی په شرم باندې وشرموه ستا او د یونیورسټۍ فرق په مابین کې څه پاتې دی ستا جینکې هم را روانې کتابونه په لاسو کې او ورسئ ویډیو ته سټاټي هغه هم داسې کوي څه فرق دی په مابین کې هېڅ فرق په مابین کې پاتې نه شو هم د دې صرف سترګې ښکاري بعضې په سکولونو کې مې د هغې سترګې ښکاري بیا د هغې ته مخلوط تعلیم صرف په دې باندې کار نه کېږي چې هلته د هلک سه یوازې کېناست او دلته د هلک نه یوازې جدا شوه ګورئ د جینکو د بناتو د مدرسې ترتیب څنګه دی نبي علیه الصلاة والسلام په باره کې راځي چې یو ځل یې زنانو ته خطاب کاو بیانو د هغې نه بعد بیا یو زنانه په کلاس راوایسته د پاره د بیاتو نبي علیه الصلاة والسلام ته پته ولګي دا ورته وی په دې نوکانو باندې نکري زیږده چې ستا نوکان ښکاره شوي او ما ته پته لګېدلې وی چې دا د زنانه لاس اسلام دومره په دې نوکانو باندې نکري زیږده چې پته لګي چې دا د زنانه لاس دی دا نکریزې ولې زنانو دپاره دي او بیا خاص کر خصوصا نوکانو باندې به خامخا پورې کوي که د دې نزي په هغه دوران کې بیا په نوکانو باندې نکریزه پورې کوي همدا وجه ده که نه حاجي صاحب
چې کوم مدرسې دومره ازادي ورکړل ده خو هغه ځینې خلک هم ټیک وایي ځینې خلک هم دا ټیک وایي دلته یو مولانا راغی چاندې دپاره مالدسه نه راغلی د بناتو مدرسې له راغلی ما ته وایي هغه ته بناتو مدرسه ولې نه جوړې ما یې څه به پې کو بناتو په مدرسه باندې فرمایي چې جنید بغدادي استازي مدرسې کعبه او شاګرد رابعه بصریه بیا هم خیر نشته چې سړی ښځو ته سبق ووایي اگر چې مجبورۍ تحت وسپېلی کېږي څه کې بیا چې غلی شمار تېل ملا صاحب ما اورېدلي چې په دې کې ډېرې روپۍ دي ما ته وایي بس نشته مړه دا خلک هسې خبرې کوي ما یاسې خبرې نه کوي چې د یو سړي طاقت او وس نه مدرسه نشم چلولی خپل وس او طاقت مې نشته ولې جوړو چا لی جوړو هغه قوم لی جوړم چا پیغورونه ماته راکوي چې زما پیسې خوري زما به سر دړ دی اړو د سره ولا نه جوړو هندو دې د دنیا نه لاړ شي موږ څه چې اختلاف دی چې دوی د تبلیغي جماعت خلاف دي او څه خلک پکې بیا دا وایي چې دا د تبلیغي جماعت په برکت باندې حافظ قرآن جوړ شوی دی دا د تبلیغي جماعت په برکت باندې مولا شوی دی او جی دا دغه ریالونه دی جیب کې د دراهم راواله قلار باندې کېنه که زه د تبلیغي جماعت په خاطر باندې مولا کېدم نو ستا په بچو نوسو باندې دل راغلی چې د تبلیغي جماعت په خاطر نه مولا کېدو زه په خپل محنت مولا شوی بلا تحقیق سوچ کوي ډز ولی د افغانستان غرونه تباه کړ بس لګیا د جی تبلیغي مدرسه په قلاره کې نو په جب کې کېده ستا بچری د تبلیغي مدرسې په بنیاد باندې مولا شي بیا زمونږ د بعضې راپاسې ګوره تبلیغي ته پلان کې زنادقه ویل پلان کې ورته دا ویل تبلیغ څه شي تبلیغان خو مونږ په هغې کې معلوم کړل دي د هغې نه بعد ما ته پته لګېدل چې د بعضې خلکو ټیک ویل ما ته وایي چې ته درسونه مرسونه پرېږده یو کال ولګو خپل وخت قیمتي که زه به خپله سوچ کولی د درس کې موږ دلته سترګې وخو یارانې کوو دوستانې کوو که نه دلته د الله کتاب وایو د نبي علیه السلام حدیث وایو چې وخت قیمتي که یو کال له لاړ شه ما ورته وایي صاحب انګلینډ ته راله ویزا ولګوه چکر بم پکې وامه تبلیغ بم وکمه فرانس ته راله ویزا ولګوه ټیکټ تبلیغ اول نمبر د خپل جسم نه دی بیا د خپل کور خاندان نه دی بیا د خپل اهل کلی علاقې نه دی او بیا وروسته پسې نورو مسلمانانو ته دی او د دې نه بعد چې کله معاشره برابر کې د هغې نه بعد به بیا بهر ته ځي ته په ما چاته تبلیغ کې بهرحال لا شي د خپل فرخندین محبتیانه مراد ګوره دغه د عاشقانو د جماعت نه دی پوه شي منطقي کلیات چې وګورې ویې بیا به ته پته ولګي چې دا حضرت څه کوي او طالبانو په قلاره باندې کېنئ وخت د عاشقو نه دی وخت د دین د زده کولو دی د سترګو د والو نه دی د دین د زده کولو دی د نیغ کتو نه دی د دین د زده کولو دی چې کله مولا شوې او طالب جانې تم بیا مولیانه شوې باجی شوې ارمان دی پوره شو اول خو ماته د باجیانو علم معلوم دی په تمام کال کې یو د زوربه ګردان یادی بس په دویم کال کې په تمام کال کې مفید الطالبین یادی ادي جیب کې دا بیل قصه ده چې کله مولیان شوي بیا بل ان شاء الله العزیز باچا خیل مولا په خپل باندې ورکړی دا ور دې کړه قبول کړي دا قبول کړه قصه وشي چې دې پورې نه کړي بیا په قلار باندې کینې چې طالب استاد سپیشلی مینو او طالبي تایشو زاقاو دا تاسو وای دومره فرق دی دا غیب څخه دومره د چا ثقاف الف دال یا الف نون یا تاسو معمولی شان پر رقم ورسه پاتې دي راشه اولنۍ فرقه چې دا د دینه